اوس ته پته ده پی کې 63 باندې ضمني الیکشن دی نو ان شاء الله زمونږ تیاریانې ښه برابر بھرپور طریقې سره روانې دي او دا شپږ اووه میاشتې خو حکومت چې کوم دی دا شیډول چې کوم دی نو ځان سره پټ کړی و ایښی و او چونکې بس بیا نور دی مزید بیا په دې کې تاخیر نشو کولی نو بس الحمدلله زمونږ تیاریانې ښه بھرپور طریقې سره روان دي او یو ولوله ده یو جوش و خروش دی په کارکنانو کې نو انشاءالله سبا به کاغذونه جمع کوو او د الله په ډېر لوی فضل سره الیکشن به وي که خیر په 19 فروری باندې نو انشاءالله جیت په د حق او سچ وي او انشاءالله جیت په د ازمري وي که خیر انشاءالله. عبدالحق وایي بیګا یو تاسو په یو ښه نیوز دی اسلام آباد کې چې کوم دی د خاص عمران خان دا کور بالکل لا کور به ورته وایي هغه کې تاسو بیګا د میو سیټو ګټلو څه وایي په دې حوالې سره؟ خالد بھائی بالکل پیر عادل شاه زمونږ د پارټۍ چې کوم دی د ازمري په نښه باندې هغه پاس شو میر اسلام آباد شو او تاسو وګورئ چې کله صاف او شفاف او ترانسپیرنټ الیکشن کېږي نو هغه بیا هم دقسې وي نو په دا اوس چې کوم د وکیلانو صاحبانو چې کوم الیکشن یو شوی هغې کې هم تاسو وکتو چې دا پوزیشن په هغې کې سیټونه واغښتی شو هغې کې د مسلم لیگ کسان مو داسې په نوښار کې که بیا د صوبې خبرې وکړو نو انشاءالله چې څنګه پیر عادل شاه چې کوم دی په انډیا کې د پاکستان جنډه اوچته کړې وه نو انشاءالله تعالی داسې به په پی کې 63 باندې هم انشاءالله د ازمري جیت به وي که خیري او د دې غریبو خلکو ګټه به وي انشاءالله. پی کې 63 باندې پی ډي ایم څه فیصله کوي؟ خالد بھائی پی کې 63 باندې څنګه تاسو ته پته ده مولانا فضل الرحمن صاحب زموږ د پی ډي ایم مشر دی نو په 2 جنوري باندې هغه اجلاس راغوستی د ټولو پارټو نو انشاءالله چې څه فیصله وي انشاءالله بهتره فیصله به وي په هغې کې به بیا څه دغه نه وي نو انشاءالله په 2 جنوري باندې به داسې زم کلیر شي چې یاره پی ډي ایم څه فیصله کوي دې حوالې سره. اچھا پی ډي ایم که د ضمني الیکشن نه بایکاټ اعلان وکړو دې حالات کې بیا تاسو نو داسې ده جی خالد بھائی چې پی ډي ایم لکه د هغې فیصله په سر سترګو باندې چې هغه څه فیصله هم وي خو د پی ډي ایم خو لکه دا د ډېر سوچ و بچار نه پس به چې څه فیصله هم کېږي به ټیک وي خو به هر حال زه به صرف دومره ووایم چې لکه بیا خو لکه اوس تاسو وګورئ آلموسټ په دې کې 10-11 پارټیانې دي نو بیا به یو آزاد امیدوار یو مضبوط امیدوار به بیا میدان ته راولو او انشاءالله لکه تاسو پته دا تقریبا 8 سیټونه دي په غونډ پاکستان کې چې کم خالی شوي دي وخت کې نو انشاءالله دا به ټوله فیصله چې راځي دا په یو دغه باندې راځي فارموله به یوه وي او زما په خیال باندې چې څه فیصله هم وي نو انشاءالله تعالی هغه به هغوی مشران به په دې کې مرکزي قایدین به هم په دې کې د ټولو پارټو وي صوبایي قایدین به هم وي نو انشاءالله هغه چې څه فیصله هم وي به یو فلټر شوي او نچوړ شوي فیصله به وي انشاءالله هغه به بهتره فیصله وي خو الله به خیر کې انشاءالله او موږ ورته دا وایو چې د پیر عادل شاه پرون چې کوم الیکشن شوی دی نو انشاءالله تعالی د حکومت ورځې هم لنډې دي که خیري او انشاءالله تعالی یو بهترین یو فیصله به کېږي او عوام چې کوم دی پیر عادل شاه چې څنګه دغه دی دغسې الیکشن وشو صاف و شفاف نو انشاءالله داسې خشته الیکشن به وي او که خیري د غریبو خلکو نمایندګي به کوو انشاءالله ښه ټیک ټاک طریقې سره به کوو کېږي نو دې لپاره ما په خیال د یو تجویز کننده او تایید کننده ضرورت وي په هغه ټایم باندې ما په خیال د امیدوار سره دا ټول د 3 کسانو کار وي خو بیا د دې ورکرانو دومره مینه وه او خلوص و چې هغوی وویل چې یاره لکه مونږ دا یو سمپل دغه و چې یاره مونږ به لړو او اختیار به یې به خپل کاغذونه هلته کې جمع کړي خو ملګرو بیا دومره اصرار کولو چې یاره نه دا به مونږ چې کوم دی دا به مونږ په جوش و خروش سره به ځو د جلوس په شکل کې به ځو او د ډول په تاپ باندې به ځو او نو هغه بیا مونږ وی چې یاره بس اوس ټیک ته ځکه چې کارکون د پارټۍ دا اصلي سرمایه وي نو مونږ د هغوی د رایې احترام وکړو او مونږ ویل چې یاره الله د دې عزت وکړي چې دی ووایي چې یاره په مونږ به د سره ځو نو انشاءالله سبا به چې کوم دی مونږ یو بجې ټایم ورکړی نوښار هاوس ته نو څنګه تاسو ته پته هم ده چې نوښار هاوس سره الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه مو سره خوا په خوا دی نو انشاءالله سبا به د جلوس په شکل کې تمام کارکنانو ته د ضلعې کارکنانو ته هم وایو چې سبا چې چا سره ټایم وي او څوک فارغ وي نو سبا د انشاءالله یوې بجې ته ځان ورسوي نوښار هاوس ته هلته نو بیا د جلوس په شکل کې اختیار به یې سره به ځو انشاءالله هلته به خپل کاغذونه جمع کوو. ضمني الیکشن دی اختیار خان ولاړ دی نور د انصاف امیدوار باندې څه غټ مسایل دي تاسو کامران صاحب دی وخت کې داسې ده چې زمونږ حلقه خو تقریبا د 6 میاشتې د 2 کالو خبره به نه کومه خو سپیشلی په دې د 6 میاشتو کې بالکل خالی پاتې شوه
نو په دې باندې مسایل خو ډېر زیات دي. د ایجوکیشن مسله ده دلته کې، بیا چې کوم دی نه د جنکو د سکولونو د کالجونو، بیا داسې د صحت مسلې دي، داسې چې کوم دی نو بیا د ګراونډونو مسلې دي نوجوانانو دپاره چې هغې کې لکه نوجوانانو دپاره د لوبو ګراونډونه دي، داسې چې کوم دی نو د نور واړه غټ مسایل دي، د امن و امان مسلې دي، د بېروزګارۍ مسلې دي. خو کامران صاحب مونږ خو دا وایو چې دا قاضي میډیکل کمپلیکس چې دی، دا قاضي میډیکل کمپلیکس دلته جوړ شو د نوښار په سیمه باندې، د نوښار زمونږ په جایداد باندې جوړ شو، په PK 63 کې جوړ شو. او په دې کې چې کوم دی نو د چارسدې خلک، د مردان خلک، د سوات خلک، هغه خلک په دې کې برته شوي دي. بیا که په د ضلعې خبره کوو نو د PK 63 ما په خیال په دې اسپتال کې ټوټل په دې کې د PK 63 15 کسان نه دي. نو د دې باندې به دغه کوو. بیا چې کوم دی نو داسې نور چې کوم محکمې دي ان شاء الله تعالی په هغې کې به هم دا ګورو چې یاره حقدار ته خپل حق ملاو شوی دی که نه دی ملاو شوی. نو دا ضروري څیزونه دي، په ان شاء الله په دې باندې زمونږ فوکس دی. خو دې وخت کې زمونږ حلقه دې وخت کې بې یار او مددګار پرته ده او بالکل یتیمه پرته ده، لکه څوک هم نشته دی. او ټول عمر دغه خبره چې دا نور خلک راغلي دي او دلته کې بس صرف هغه بې ادبي دې معاف وي، خو بس دلته صرف هغه اودس ماته یې کړی دی او بس بیا ترې واپس تللي دي. نو انشاءالله اوس هغه خبرې ختمې شوې، اوس به حقدار ته خپل حق میلاویږي او د نوښار چې څومره ستونزې سختې وي انشاءالله دا به انشاءالله مونږ حل کوو که خیر وي.